بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورة بقرة آية نمبر 229 دویمه سپاره ده. آیت کې رد جاهلیت ولو باندې چې د هغوی په نسبت باندې طلاق شمیر نو معلوم، نو قرآن هغوی باندې رد کوي. الطلاق مرتان، طلاق رجعي دا دوه کرته دی. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله چې آیت کې ذکر د خلع بوشي، مخکې احکام ذکر شو او دې لپاره چې کورنۍ کې سمون راشي او کور د انتشار نه بچ شي. خو که چېرته د ښځې خاوند خپل منځ کې سمون نه راځي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو هغې کې بیا شریعت بهترینه طریقه ښیي، ښایسته طریقه ښیي چې دومره په غوسه کې مه راځه چې په یو ځل باندې ورته بس درې کاڼي وغورځې، ځکه وروستو بیا لکه د مچ لاسونه مروړې او بیا به کله په یو ملا پسې ګرځې او کله په بل ملا پسې ګرځې چې یاره صاحب دې کې څه کېږي او که دې کې څه نه کېږي. نو بیا بعضې ملایان هم داسې وي، هغې وله حیلې او چلونه جوړ کړي. حالانکه حدیث کې په هغې باندې هغه لعنت راغلی دی. وروستو راځي الطلاق مرتان، نو ښایسته طریقه شریعت ښیي چې که چېرته خبره جدایۍ ته ورسېده او خامخا جداوالي کول غواړې، نو بس دغې زنانه ته یو طلاق ورکړه په طهر کې، او په هغه طهر کې ولې طلاق ورکړه چې کوم کې ورسره ستا یو ځایوالي نه شوې، نو بس یو طلاق ورکړه، باقي پرېږده، نور طلاقونه مه ورکوه. نو که چېرته هغه زنانه د عدت کې وي، عدت کې روانئ، نو ستا دپاره اختیار واپس شته چې هغه زنانه ته واپس رجوع کړې. پیمانه یاره دا مې ولې طلاق ورکړی، نو بس شریعت درته ګنجایش پرېښی دی، واپس هغې ته رجوع کړه، واپس بیا ښځه خاوندي. نوی نکاح کولو ته مجد نشته، د بل سړي سره نکاح کولو ته مجد نه راځي. هم په کور کې دننه او مسله هغه حل شي، او که نه ډېر ور تېزېږي نو زه په بل طهر کې وله دویم طلاق ورکړه، نو بیا هم ستا دپاره هغه د رجوع کولو هغه ګنجایش شته چې بیا هم په عدت کې دننه رجوع کولی شي، او نوی نکاح کولو ته حاجت نه راځي، حلالې کولو ته به حاجت نه راځي. الطلاق طلاق رجعي مرتان، دوه کرته دی. مرتان کې اشاره ده چې پرله پسې به دا دوه طلاقونه ورکوي، یعنی یو طلاق په یو طهر کې ورکړي او بل طلاق چې دی نو په بل طهر کې ورکړي. بیا ښایسته طریقه طلاق ورکولو هغه دا ده چې یو طهر کې بس طلاق ورکړي، باقي پرېږدي عدت چې تېر شي ښځه په خپله باندې هغه جدا شي. الطلاق مرتان، هغې پسې بیا دویم نمبر طریقه دا ده چې زه که دویم طهر کې هم طلاق ورکړي نو هم به ګنجایش وي. الطلاق طلاق رجعي مرتان، دوه کرته دی. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف ویسارول په ښه طریقې سره. اوس عدت کې واپس دا سړی دغه ښځې ته رجوع کړي، د ځان سره هغه ایساره کړي په ښه طریقې سره، د شرع موافق چې د هغې حقونه ادا کوي، هغې سره ښه اخلاق چلوي، نو بس ټیک ته ایساره دی کړي، رجوع دې ورته وکړي. او تسریح بإحسان، یا پرېښودل دي په ښه طریقې سره. نو ښې طریقې سره پرېښودل دا دی چې باقي طلاق ورله ورنه کړي، چې عدت تېر شي، په خپله به ښځه د خاوند نه جدا شي، طلاق باین به راشي. او یا دا چې تصریح به احسان په دریم طهر کې ولا دریم طلاق ورکی
نو دغه طلاق سنت دی سنت دا معنا چې دغه طلاق بدعي نه دی نو د سنت دا معنا نه چې په دې طریقه باندې طلاق ورکول چې دغه مسنون دی نه طلاق سنت دا معنا چې دا طریقې سره دا طلاق چې دا په طلاق بدعي کې به داخل ني او تصریح باحسان یا ولې خودل په خې طریقې سره ولا يحل لكم حلال تاسو لرام کله خاون ظالم وي ظلم شروع کی د زنانه سره نه ساري نو ول طلاق ورکي او دغه سره ظلمونه کوي دغه لپاره چې دا مجبور شي نو طلاق ورکول لپاره ودا ما ته مال پرې مہر پرې دي نو بس بیا ول طلاق ورکم نو رد کی بده باندې چې دا خاون نو حلال نه دا حرام طریقه ده ولا يحل لكم حلال تاسو لرام أنت خذوا تاسو واخلي مما أغنيتموهن ولا يحل لكم لنا تاسو لرام أن تأخذوا تاسو واخلي مما أغنيتموهن تاسو ورکړي دي زنانو ته شيئا سشي تاسو دې ته کوم مہرونه ورکړي دي یا د مہرونو نه علاوه نورم څه ورکړي دي هغه تاسو واپس دغه خزنه واخلي نو دا تاسو لپاره حلال او جائز نه ده الا ان يخاف الا يقيم حدود الله دا صورت مستثنا شو چې چرته زنانه مو چیرې بس د خاون سره سمون ناراضي او جوړ ناراضي د خاون سره راشه بس مہر و پرېدم یا بس مال ورکمو طلاق په تنواخل مدغه تخلع او نو دا جائز شو الا ان يخاف مگر دا چې دا دواړو یلي الله يقيم چې دی با پورا نکړي شي حدود الله هغه حقونه چې الله مقرر کړی د دې دواړو لپاره فإن خفتم نو تاسو یریږئ ای صلح کوونکو د سورې نساء کې راشي چې د خزي خاون په میاس کې هغه جوړ ناراضي نو بیا هغه کې میاس کې صلح کوونکی مقرر شي نو خطاب شو هغه صلح کوونکو ته یاد چې حاکمانو ته خطاب مشرانو ته خطاب فإن خفتم نو کو یریږئ تاسو الله يقيم چې دا دواړه خزه خاون با پورا نکړي شي حدود الله هغه حقونه د الله چې الله دې لپاره مقرر کړی فلا جناح عليهما نشتري گناه په دې دواړو باندې فيما فأغ مال کې افتدت چې دا خزه بدله ورکړي به باغ سره د ځان د طرفنا د ځان لپاره هغه فدیه ورکړي او ځان د خاوند خلاصین سو ګناه نشته دواړو باندې تلک حدود الله دا احکام چې بیان شو حدود الله دا کلی دا الله فلا تعتدوها نمور د دین په مخالفت کول سره د دې احکامونو مخالفت مکوي ومن يتعدى حدود الله او سوق چې او ورتیر شي د کلی د الله نه مخالفت کول سره خلاف کې د الله احکام فاولئک هم الظالمون هم دا کسان دا ظالمان دي فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلاق مرتان کې دو طلاقونه ذکر شو نو فإن طلقها کې دا دریم طلاق ذکر کړي که دا دو طلاقونه پسې دریم طلاق مرګه نو بس بیا خزه مکمل دنه جدا شو اوس دا خزه د دې خاوند برابر ال رواکیږي چې دا د بل سره نکاح وکي او هغه په خپل مرزه باندې د خزه طلاق ورکي او بیا دا عدت تیر کی او بیا دا خزه هغه لومړی خاوند راضي وي چې یو بل سره واپس نکاح کول بیا ټیک ته نکاح کول شي او خلی جوړول به دغه د باراني ځکه نبی عليه الصلاه والسلام لعنت ویلې فاغه سریبان چې هغه حلال کول کی او چې چا لپاره حلال کول شي نو هغه باندې الله نبی لعنت ویلې او په هغه مولا باندې لعنت چې هغه تداخلي هي او دا شرطونه مقرر کړي چې دا سره باندې کو کې هغه سره خبرو کې په دې شرط په تاسو باندې کو کې چې ته بیا د طلاق ورکې او دا واپس غزول خاون لذي نه دا شرطونه مرتونه بغیر کله بل سره نکاح وکړو دا هغه سره سمون او جوړ رانغه او هغه ول طلاق ورکې اتفاقی طور او عدت تیر کو واپس لومبي خاون لذي او هغه مترازی بیا نکاح کول شي ټیک ده فإن طلقها نو قدرن طلاق ورکړه خزتام فلا تحل له حلال ندد برام
من بعد فلا تحل له ندا زنان حلال لدا ددا خاون دبارا من بعد رسد درين طلاقنا حتى تنكح زوجا غيره تردشي دا خزا نکاو کی دا خاون غیره بل سرام چې د بل سره نکاو کی او بیا دا غسر یو زیوالی ومشي فإن طلقها نو بیا که هغه دویم خاون طلاق ورکړي زنانه ته فلا جناح علیهما نو نشته د ګناه په دې دواړو باندې چې هغه اول خاون دی او دا ښځه ده په دې دواړو ګناه نشته یتراجعا چې دا دواړه یو بل ته رجوع کړي په نکاح کولو سره ان ظنا که د دې دواړو خیال دا وي چې یقیما حدود الله چې دې به پوره کړي شي هغه حکمونه د الله د الله هغه پولې او حدود هغه پوره کړي شي او د هغې لحاظ به وساتلی شي وتلك حدود الله ودغه پولې د الله دی يبينها چې بیانوي الله لقوم يعلمون قوم دبره چې هغوی پوهه لري وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف دې کې رد په طریقه د جاهلیت طریقه دا وه چې هغوی به د طلاق شمېر به د هغوی څنګه چې نو معلوم نو دقه رنګې ښځې له د ضرر ورکولو لپاره هر طلاق پسې به رجوع کوله چې طلاق به ورکو نو بس رجوع به کوله چې طلاق به ورکو ښځې ته به رجوع کوله او مقصد په دې کې هغه ښځې له ضرر ورکولو چې زمانه جدا نه شي بل څوک یې په نکاح وانخلي نو طلاق پسې به رجوع کوله دا ظلم او زیاتې هغې د زنانو سره کو نو آیت کې به دقه خلکو باندې رد دی وإذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکړئ زنانو ته فبلغن اجلهن نو هغې نږدې شي خپلو نیټو ته عدت ته فامسکوهن نو ایثار کې دا زنانه بمعروف په ښه طریقې سره رجوع ورته وکړئ او ښه طریقې سره هغه د هغې حقونه ادا کوئ ځان سره ایثار کې او سرحوهن یا پرېږدئ دوی لره بمعروف په ښه طریقې سره بس بل طلاق مو ورکوه چې عدت تېر شي نو جدا به شي ولا تمسکوهن او مې ایثاروئ دا زنانه ضرارا لپاره د ضرر ورکولو چې رجوع ورته وکړي دې لپاره چې بل سړی یې په نکاح وانلي لتعتدوا دې لپاره چې تاسو زیاتې کوئ ومن یفعل ذلک او چا چې وکړه دا کار فقد ظلم نفسه یقینا د ظلم وکړه په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله ونسي آیاتونه د الله هزوا په ټوکو سره د الله په آیتونو پورې ټوکې مه کوئ طریقه د دوی هغه دا وه چې طلاق پرې ورکړه نو بیا مې وروستو نه دا خو ما ګپ لګو او زما نیت خو د طلاق نو دا د الله آیتونو پورې ټوکې وي نو په هغې رد شو ولا تتخذوا منسي آیات الله آیتونه د الله هزوا په ټوکو سره واذکروا نعمت الله یاتیا نعمت الله علیکم په تاسو باندې نعمت دا چې مخکې د طلاق او د نکاح تفصیلي احکام بیان کړل وما انزل علیکم چې الله را لېږلي په تاسو باندې من الکتاب قرآن والحکمت والسنت یعظکم وعظ درکوي تاسو ته به په هغې سره واتقوا الله او یریږئ د الله نه واعلموا پوه ان الله بكل شيء عليم چې یقینا الله په هر یو شی باندې پوهه لرونکی دی الطلاق طلاق رجعي مرتان دو کرته دی فامساك نساءهن بمعروف په طریقې سره او تصریح یا پرېښودل باحسان په طریقې سره ولا يحل لكم حلال لي تاسو لرا ان تاخذوا چې واخلئ تاسو مما دا واسنا آتیتموهن چې ورکړي تاسو دې زنانو ته شیئا څه شی الا ان يخافا مگر دا چې دا دواړه یریږي الله یقیما چې دې دواړه پوره نه کړی شي حدود الله هغه حقونه چې الله د دې دپاره مقرر کړي دي فإن خفتم نو که تاسو یریږئ الله یقیما چې دې به پوره نه کړی شي حدود الله هغه حقونه چې الله دې دپاره مقرر کړي دي فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو باندې فیما په هغه مال کې افتدت چې په بدله کې دا ښځه ورکوي به هغې لره تلک حدود الله دغه احکام دا پولې د الله دی فلا تعتدوها نو مه ورتېرېږئ د دې نه په خلاف کولو سره ومن یتعد څوک چې ورتېر شو حدود الله د پولو د الله نه خلاف یې وکړه د الله د احکامو فاولئک هم الظالمون هم دغه خلک ظالمان دي فإن طلقها نو که درېیم طلاق یې ورکړی ښځې ته فلا تحل نو حلال نه ده له د ده دپاره من بعد وروستو د درېیم طلاق نه حتی تنکحه تر دې چې دا ښځه نکاح وکړي زوجن د خاون غیره بل سره فإن طلقها نو که هغه دویم خاوند هم طلاق ورکړه فلا جناح علیهما نو نشته ګناه په دې دواړو باندې
ان يتراجعا چې دا دوړ یو بل ته رجوع کی په نکاح کولو سره ان ظن کده دوړو خیال دا وی چې یقیما دیبا قائم ساتل شي حدود الله او کل الله وتلك حدود الله ودما كل الله يبينها الله بياني لقوم يعلمون قوم ببرش کوی لري وإذا طلقتم النساء خرج تلاس ورکه تاسو زنانو ته فبلغنا وغي نزديشي اجلهن قلوع نيتو تين عدتن تا فامسكوهن نساء جديلرا بمعروف بخطر قيسرام او صرحوهن يا فرد جديلرا بمعروف بخطر قيسرام ولا تمسكوهن نساء جديلرا چې رجوع توکي ضرر نه فرد ضرر ددوي لتعددوا چې تاسو زیاتیو کې ومن يفعل ذلك او چاچو کدا کار فقد ظلم نفسه ظلم یو په خپل ځان باندې ځکه خپل ځان ورته پیش کړ ولا تتخذوا آيات الله منسي آياتنا الله هزون بټوق سره وذكروا نعمت الله یاد کې نعمت الله چې تاسو تفصیلی احکام بیان کړل علیکم بتا سبحانه وما انزل عليكم وجل نازل کړی بتا سبحانه من الكتاب قرآن والحکمت والسنت يعظكم الله وعز درکې تاسو ته به باغ سره واتقوا الله يريد الله واعلموا بشيء ان الله بكل شيء عليم شقنا الله فهر شيء باندې کوی لرون کې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين اللازم قلنا اللازم مقدار قلنا اللازم مشران وكشران أستاذان ومطرقين قلنا يا اللازم بقناهنا ضعف في قلم رب يا اللازم طول تكلفون ولشان ومصيبتون المعفو الله خپل رحم کرم سره د مسلمان ضیق الله بخپل رحم کرم سره د مسلمان ضیق الله زموږ ټول اخري خاتمه په ایمان الله موږ د ایمان زوال وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.